د فخر زمان حواله سره رمیز راجا پاکستان کرکټ بورډ ته یو ډیره غټه مشوره ورکړې ده، خو چې د پاکستان کرکټ بورډ په عمل کوي کنه، ځکه رمیز راجا تاسو له معلومه ده عمران خان سړی دی، د پی ټی آی سړی دی، او کوم چې د بورډ سیټ اپ دی، د پی سی بی سیټ اپ کرنٹ چې کوم سیټ اپ دی نو دا مسلم لیگ نون سیټ اپ دی، د اسټابلیشمنت سیټ اپ دی، محسن نقوی د دې چیرمن دی. رمیز راجا چې کوم دی پاکستان کرکټ بورډ سره ایز ا کمنټیټر لګیا دی. دا ټایم رمیز راجا مخکې د پی سی بی چیرمن هم پاتې شوی دی چې د رمیز راجا په چیرمنۍ کې بابر اعظم لا رمیز راجا فل اتھارټي ورکړې و. جی بابر اعظم له رمیز راجا فل اتھارټي ورکړې و. خیر په هغې مونږ خبره نه کوو، خو د فخر زمان حوالې سره چې رمیز راجا کم بیان جاری کړی در سره په دې ویډیو کې شریک کوم، او هغې نه پس په تاسو کمنټ کوئ چې آیا د رمیز راجا دا خبره ټیک ده که نه. رمیز راجا د فخر زمان حوالې سره پی سی بی ته ویلی دي، لکه پی سی بی وایي چې مونږ به فخر زمان د اوس چې استرالیا سره کوم میچز دي، بیا زیمبابوې سره میچز دي، دوو سیریزونو کې مونږ فخر زمان سکواډ ته نه ورچو. فخر زمان به مونږ د ساوث افریقا خلاف سکواډ له ورچو. دلته ولا رمیز راجا ویلی دي که چېرې تاسو فخر زمان دوباره ټیم کې شاملول غواړئ نو اوس نه شامل کړئ. که چېرې تاسو په استرالیا کې لکه پاکستان ټیم په استرالیا کې خراب پرفارمنس ورکو او بیا تاسو فخر زمان ټیم ته راچوئ نو فخر زمان به وایي چې د دې ټیم زمانه بغیر ګزاره ګرانه شوه. لکه د فخر زمان ذهن ته به یو نیګیټیو خبره کوشي چې دا ټیم په ما باندې روان دی، یا د ټیم اوس ماله ضرورت دی ځکه دی ما په سکواډ کې اچوي. نو که چېرې تاسو فخر زمان ستاسو پلان کې وي نو هغه تاسو اوس نه آن بورډ کوئ، هغه تاسو اوس نه په سکواډ کې ور واچوئ، اوس نه ځان سره شامل کړئ چې دغه نیګیټیو خبره د هغه مایند ته نه راځي. خیر داسې خو امپوسیبل ده، خو رمیز راجا د فخر زمان په حق کې دا یو غټ بیان جاری کړی، لکه هغه هم د فخر زمان سایډ ایشتلی دی چې فخر زمان تاسو اوس نه سکواډ کې شامل کړئ چې ستاسو پلان کې دی نو اوس نه آن بورډ کړئ. لکه دا ولا یو ریزن خو خو داسې دومره د ما خیال سولیډ ریزن نه دی چې فخر زمان به دا سوچ کوي چې لکه د ټیم ماله ضرورت دی. خو لکه دې ځای کې رمیز راجا چې کوم دی هغه د فخر زمان یو قسم له سایډ ایشتلی دی چې لکه د پی سی بی سوچ ته چې دی به موږ راتلونکي ټایم کې په ټیم کې شاملو نو اوس نه ولې نه شاملوئ چې تاسو به ساوث افریقا خلاف بیا سیریز کې دی ټیم د راچوئ نو اوس نه استرالیا خلاف ور واچوئ، د زیمبابوې خلاف ور واچوئ، لکه رستو تېړو پرېږدئ مه چې ستاسو پلان کې شته دی. نو دې ځای کې رمیز راجا یو ډېر غټ بیان جاری کړی دی، یو قسم له د فخر زمان سایډ هم ایشتلی دی، ور بورډ له یو سولیډ وجه هم ښولې ده چې په دې وجه باندې تاسو فخر زمان په ټیم کې اوس نه شامل کړئ. دې حوالې سره اوس تاسو څه وایئ چې آیا رمیز راجا چې دا کم سټیټمنټ جاری کړی دی دې سره تاسو اګری کیږئ که نه؟ خو زما پوینټ آف ویو سره رمیز راجا سټیټمنټ یو طرف له، خو فخر زمان کم از کم د استرالیا خلاف سیریز ته پکارو، ځکه په استرالیا چې کم پیچز دي فاست پیچز دي او فخر زمان واحد داسې کلاړي دی، واحد نه خیر نور هم کلاړیان شته چې هغوی د پیس نه نه یریږي، د تیز بال نه نه یریږي، د بونسر نه نه یریږي. نور د پاکستان ټیم که تاسو وګورئ په دغه فاست پیچونو باندې دا کم نوي بیټسمنان چې شامل دي هدی بیټینګ به تاسو وګورئ چې دی څنګه بیټینګ کوي. نو دا اپډیټ خپله رای کمنټ کوئ ضرور. والسلام.